أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورۃ فجر ابتدا کی شواہد و ترغیب د تضرع الی اللہ تا بیا اقوام مکذبو مہلکہ تخویف دنیوی نمونے وی عادیانو سمودیانو فرعونیانو خبر نو منلین تباشو ورپسې د انسان مرض سبب مرض او علاج مرضی ذکر کو بیا ورپسې تخویف او بیا بشارت. نمخی آیتونو کې تذکرہ ولنا داغی انسان دو مرض وا بیا د سبب مرض انسان ته چې کله ښه حالت میلاو شي نو دې ځان ته غره شي، دې تکبر شروع کی، دې د الله د بندګۍ نه ورو لري کیږي. چې کله غریبي د منزل راضي، چې کله ورو مالداریږي نو ورو د مازنه قلاریږي. او دغه سه شوی دي واقعات محیط راغلی. دې دور کې هم داسې خلک شکایتونه کوي، پلان کېو چې کله غریبو نو منزل براتو، چې کله مالدار شو نو اوس منزل ناراضي، نو دې منزل قلار شي، د دین د کارون نه قلار شي. ولې د ته کې مالداری او تراشي مال او دولت راغې. الله رب العزت د دنیا کې د مال په ذریعہ باندې اکرام ولو کو نعمتونه ول ورکړو، نو دې بیا نور سوئی تر دې پورې چې د الله غ فضل او د الله انعام مهیر کی. او کله چې دماغه تکلیف راشي بدنی تکلیف راغې، مالی تکلیف راغې، نو دې بیا د الله نه ګیرې شکوې شروع کی. الله رب العزت داغه سبب ذکر کړي. سبب یې څه ده؟ تامخ کې نه د یتیمانو قدر نه کړه، عزت تین دې کړه، اکرام دې نه کړه، د یتیمانو غریبانو خیال تانه دې ساتل نه په معاشره کې د اوسېدو په لحاظ سره، د هغې سره د تعلقاتو په لحاظ سره، هغې له د خوراک او د مال ورکولو په لحاظ سره په خپله باندې سندي کړي، نو د بل ته هم د وینا کولو په لحاظ سره هم سندي کړي، بلکې بل چا چې ورکول نو هغې باندې هم ته خفه کېدی.
مال په خوراک باندې خپل ځای جمع کوي. خلک وایي خپل خوري پردې ته خاندي، نو دی لګیا دی خپل هغه جمع کوي، هغه خوري، او بل ته د ګوري چې دا به کله دنه پاتې کېږي چې ما ته میلاو شي. بعضې پکې داسې چې خپله هم خوري پردی هم خوري، او بعضې داسې خپله جمع کوي پردی خوري. دارنګې د مړو مال خوري، هغه که د خیراتونو په لحاظ سره وي، سقاتونو په لحاظ سره وي، دی وایي دا موږ مایې کېږي، نو دغې ته هم مټې والي. او کم چې بل د مړی مال دی میراث دی، نو هغې باندې هم دی قابض دی. دی که رور دی نو خور له برخه نه ورکوي، وایي دا خو کمیږي. وایي اگر دا کمیږي ولې دا دی کې ستا چې کومه برخه ده هغه دې ته واخله، د بل چې کومه برخه ده هغه د هغې له ورکه. عام طور باندې نن سبا دا جګړه روانه ده د رور او د خور د میراث. نو رور په هغې باندې قابض شوی دی، د خور حصه یې هغه دباو کړله. الله تاسو د مال سره مینه کوئ، او دا مال سره مینه کول، مال خو پانی شی دی. د دې علاج دا دی چې او قیامت باندې ایمان راوړه. قیامت اومنه دا قیامت ځانته مخې تکا، سبا قیامت کیږي با رب طرف ته تلل بی ودریدل بی حساب کتاب بی. بیا هلته کې که ته لاسونه مروړې نو بیا به نه کېږي. ګورئ که ته بیا هلته کې وایې چې زه پن وس اخلم نو هلته کې پن نه میلاوي. بیا به افسوسونه کوي چې کاش دنیا کې مې څه کړی وی. نو دنیا هغه حال اب تیر شي، بیا دنیا ته واپس راتله نشتی. نن دته الله رب العزت حکم وکړو، احکامات راو لګل، خبر درکو چې ګوره قیامت کې دا حالات دي. نن نکار شروع کا، نن نکارو کا. قیامت پر باندې الله و عذاب ورکي. یا خدای الله عذاب چې څنګه دی مقرر کړی دی، نو هغه شانته څوک عذاب نشي ورکولای. الله رب العزت چې څنګه تړل کوي داسې تړل څوک نشي کولای. دارنګه الله رب العزت لا يعذب عذابه احد. الله چې کوم عذاب ورکوي نو دا په خپل باندې ورکوي، د بل پلاس به نه ورکوي. تړل چې کینو په خپل به تړي، حکم د الله وي، ای باندې تر لیکي با. دا هو هغه حالات او تخفیفات وز دې زینا بشارت پیش کړي هغه چاته چاغي ایمان راوړل، عمل صالح کړل، الله راضي کړل په خپل اعمال باندې، عقیده باندې، ایمان باندې. نو کله چې د دې سړی نه ساوزي ځنکدن کې ملائک دله خوار راشي، نو دله به اطمینان ورکوي، دله به زیره ورکوي. قیامت پر ورځ باندې هم ملائک برازي دله وزیر ورکوي، اطمینان به ورکوي، دله به ډاډ ورکوي. نو ځنکدن کې اوته ویل کېږي با ارجع الی ربک راضیه مرضیه. دنیا نه روانه نو لاړ شه خپل رب ته په داسې حال کې چې تو هم راضي، الله به دنم راضي. بیا به د دام ویل کېږي فدخلی فی عبادی، ځه زما په بندګانو کې ننوځه. نو بیا یې ودخلی جنتی، جنت ته ځه.
یا خدا د مرګ په وخت کې خبره ده. نو اخواته برزخ کې هم د لپاره جنت ته او قیامت کې چې کله شي نه خو بیا حقيقي جنت ته. دا د برزخ معامله ده. اول کې نال تکیم نعمتونه دي او د بعض خلک کافر خلکو د پاره با عذابونه وي. لکه مخکې تیر شیو سورۃ یاسین کې د صاحب یاسین خبره کړو. هغه خلک چې کله راغله او دې مړ کو نو الله وی ایسا جنت تزوي. ناغه بیا دا خبرم کوله کاش زما د قوم ته دا پته وي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين چې د خلکو دا پته لګېدلې وي چې زه پس وجبانی الله عزتمن کړم. دا په دغه عقیده باندې په دغه ایمان باندې په عمل صالح باندې الله عزیز تر او رسولم. کم چې کافرین ناغي بارکیم مختلف راغلیو. فرعونیان مبارک راغلیو النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. ور په دې باندې هر وخت کې پیش کول کی سبا بیگا هر وخت ور دې ور دا په ور کې دې سوزي په ور کې عذاب ور کول کی خکارینا معاملہ برزخی دا. اللہ رب العزت ولکن لا تشعرون. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا قبر چې ده کله چې سری ژوند ختم شو لاړ نو قبر کې خو دو نو دا قبر یوازې دغه څه نه چې دا د خاورې یو ډېرې ده یو سره ده نه نه القبر روضه من ریاض الجنه. دا قبر د جنت د باغچونه یو باغچه ده او یا حفره من حفر النيران یا د جهنم د کندونه یو کند ده. چا چې ایمان راوړل عمل صالح کړل نو هغه لپاره روضه من ریاض الجنه. دنیا خبر اخلاص شي دا که سره دا وی چې زه ما قبر کولاو کو قبر کې خمات نخ کاری نه بکی ماتا باغچخ کار شو او نه بکی ماتا وخ کار شو او نه دا معاملہ د بل عالم دا د عالم برزخ دا نو هغه ما او تانش لیدې الله وی ولکن لا تشعرون تاسو په نه پوهیږئ نه بل عالم دی بل ژوند دی. نو الله رب العزت داغي خبره کوي یا ایتها النفس المطمئنه اے هغه نفس چې اطمینان شه ده په قران باندې اطمینان شه ده په مسله د توحید باندې توحید منل ایمان راوړل عمل صالح کړل نو دا نفس مطمئنه ده. مکه ترشیو دو قسمان نفسونه نور ذکر کړیو. یو نفس ذکر کړو امارتم بالسوء ان النفس لامارتم بالسوء سورۃ یوسف کې راغلیو 43 پاره بالکل اولنې آیات ته. وما ابرئ نفسي ان النفس لامارتم بالسوء. نیو نفس دې ناغه حکم کون کې ډیر زیات حکم کون کې د بدی خلکو د بدی حکم کوي. یو نفس ته یو شیطان دی بس د دې په
نرغه کې چې یو سړی راغی چې بس خبره ورانه ده بیا. دویم نفس و نفس لوامه سورۃ قیامت کې ویلو نږدې تیر شه ده لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. نفس لوامه دا هغه دی چې دا خده ابل خو بد دی ډیر بد دی. دا چې دا خده چې یو سړی ملامت کوي په بدی باندې بدی وکړه ګناه یو کو نور پسې دې ملامت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه کو مل ایمان ما علامت الایمان دا علامت د ایمان څه ده؟ زبا څنګه پیژنم چې زه مؤمن یم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایله ذا سرت کا حسنتک و ساعت کا سیئاتک فانت مؤمن. کله چې ستا نیکی تا خوشاله کی او ستا بدی تا خپ کی. اذا سرت کا حسنتک ستا نیکی تا خوشاله کی نیکی دی وکړه خوشاله زړه خوشاله دی زړه باغ دی دا کار نه وشو. منځ کو سره خوشاله دی صدقه ورکړه سره خوشاله دی بل نیک کار یو کو سره خوشاله دی. نیزا سرت کا حسنتو کا و ساعت کا سیئاتو کا بدی تا خپ کی ہاں دا بدرانو شو گناہ رانو شو. ورا مانزه ټیمو مانزل الله نړم امامتی ران لاړه تکبیر اولان لاړ د جمع موز لاړ یا بل گناہ دے بل جرم دے پاگی کې دے خپشی و ساعت کا سیئاتو کا نفانت مومن نویت مومن ہے. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. نفس اللوامه ده هغه سره ملامت کوي دا کار دی ولیو کو دا نه پته نه و چې دا الله رب العزت د خلاف دا الله رب العزت د ناراضتیا خبره کار دی کړل نو دې ته نفس اللوامه وي. سره ملامت کوي چې کله یو پیر سره ملامت شي بل پیر ملامت شي بل پیر ملامت شي نو سره قلار شي کنه ګنا نه سره قلار شي. نو بیا بل درجه دا دم نفس مطمئنه نا بالکل اطمینان سره دې نیک عمل کوي الله ته راضي دي الله ددن راضي دي نو دې الله نه راضي دي دا نفس مطمئنه ده. دې چې کوم اعمال کوي نو د قران او سنت مطابق کوي نو پای باندې د اطمینان ده. بعد بګي نور وي قران کریم دا درې ذکر کړي بعد راضیه مرضیه ودم وي. نو یا ایتها النفس المطمئنه یا نفس اطمینان شوه دے په ایمان باندې په توحید باندې په نیک عمل باندې نو رجع الی ربک واپس خپل رب ته راضیه مرضیه په داسې حال کې چې تبر راضی او الله بدن راضی تبر راضی ستانه با الله راضی شوی. فدخلی فی عبادی نو داخل شا زما په بندگانو کې اے نفسا دا بہت ویلے کی په قیامت کې یا په ځنکدن په وخت کې مخکې تیر شیو. واما اصحاب الیمین اصحاب الیمین جنو ویلے کیږي وتا سلام لک من اصحاب الیمین ته تا باندې سلامت یادی ته د جنتیانو نه د خلاصانو د نیک بخت خلقونه خوش قسمت اخسړای نو زه جنت ته وېزا. دا نه قیامت ورځ وي تتنزل علیهم الملائکه ملائک بنا نازلیږي را کوزيږي بد تخوالا راضی با تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ولکیږي بہت او یرا مکوا غم مکوا یری غما الله تخافوا ولا تحزنوا زیر بول د جنت وکي خوش خبری بتا مانه زیر می دربانه جنت تبزي وابشروا بالجنه التي كنتم تدعون
تاسو له دا سره وعده کوله کېدې نه هغه جنت ته بځي کنتم توعدون نو فدخلی فی عبادی نو داخل شما په بندگانو کې ودخلی جنتی نو داخل شما جنت تا جنت ته نو جنت کو د الله جنت ته غټ جنت ته اول چې سره راشي جنت تا داغه خصاحت نشتی یو لاندې نور خلق دی چاغه جهنم ته تلیو ایمان پزړه کې و نو بیا به جنت تزي نو کم چې آخري جنتی چې بالکل هغه آخر کې راوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو تن په جهنم کې پاتې نشي چې د چا پزړه کې ایمان د اوري د دانې مودارین اوري د دانې مودارین ایمان د نابم د جهنم نه یو ورځ راوځي ناغه د دنیا لس چند جنت ورکړه کی ودخلی جنتی او داخل شزما جنت تا جنت تزا دلته واقع شاه عبد العزيز رحمت الله علیه لیکل اغله یو سره راغی هندو راغی هندو ته خوب مې لیدل الله مې په خوب کې لیدل څنګه لیدل نو الله ا کیفیت څو بیانول نه شي څنګه ملدل خو ما دا پته لګي الله راته وي سالفاظ راته وی له په چلے نه معنا وای نه پويګم سوي ویسه ته وی وی دای وی چې ایته النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي شاه عبد العزيز رحمت الله علیه دا واورېدن هوته وی ما ته دې کې الله سوې اصلي وي دوته وی الله وی چې ته ایمان راوړه اوی ښا لاړ غسل یو کو راغی ایمان راوړ دا سارنه ټیمو چې کله ما ذکر شو یو سره راغی بیا سار چې سره راغله چې ایمان راوړل سره مړل نو ساره ایمان راوړل ما ذکر مړ شو شاه عبد العزيز رحمت الله علیه ته راوړی هغه مسلمان شه دې مسلمانانو په طریقه باندې ول غسل ور کوي او مسلمانانو په طریقه باندې دا موږ د جنازې یو کې مسلمانانو په قبرستان کې دفن کوي جنازه ول وکړه بعضی وخت داسي الله رب العزت د انسانانو د الله رب العزت خوشالولو د پاره یو سره کار کوي لیکن یہ کافر الله رب العزت ته په اخر کې ایمان نصیب کی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نو داخل شما بندگانو کې او داخل شما جنت تا سورت کې اوقات د تزرع دارنګه په صورت کې مرض او سبب مرض او علاج مرض او صورت کې نفس مطمئنه د آیت تذکرہ والفجر وليال عشر والفجر سار گواده وليال عشر ولشفي گواده والشفع والوتر جب او طاق گواده والليل اذا يسرى شپ گواده کله چې روان شي هل فی ذلک قسم لذی حجر یقینا شته پدې کې عبرت د پاره د عقل د خواندانو علم تر کیف فعل ربک بعاد اے تانه دې لیدلی تنه خبر څنګه کار کړل ستارب د عادیانو سره رمضات العماد ارم چې هغه غټستانو والا التي لم يخلق مثلها في البلاد هغه چې نو پیدا کړی شوی په شان داغي په خارونو کې وسمود الذين جابوا الصخر بالواد او سمودیان هغه چې تراش کولې به ګټي په وادو کې دغره په لمنو کې وفرعون ذل تعالی او فرعون میخون والا الذين طغوا في البلاد هغه چې سرکشي وکړه په خارونو کې فاکثروا فی الفساد نو زیات وکړه په دې کې سرکشي فساد نافرمانی فصب علیہم ربک صوت عذاب نراتوی کا اللہ پدی باندې بار بار عذاب راوی لے گا نازل کو پدی باندې بار بار عذاب برخد عذاب کوڑا دا عذاب ان ربک لبالمرصاد یقین استار رب دیخوا مغا پہ انتظار کی فاما الانسان نار کی انسان نے کله چې وازمی دل رب د فاکرمه نو اکرام کی دو عزت ولا ور کی ونعمه نعمت ولا ور کی فیقول ربی اکرمن نو دی وی آیا دا رب زما عزت کو دا خو زما خپل کمال وی
واما اذا مبتلاه رب قدر علیه رزقه، اور کله چې واز می دلرد نو تنگ کی پدمای روسی د فیقول دی وی ربی اهان رب ز سپکرما، رب زما یانت کو زما هډیر مال وغیرہ نواغس. کلا چردا سندا بلا تکرمون الیتیم، بلکہ تاسو عزت نہ کوئی یتیمانانو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تاسو تیزی نہ اور کوئی په طعام د مسکین باندې، وتاکلون التراث اکلا لما خو تاسو د مړو مال په خوراک ډیر سره، وتحبون المال حبا جما، تاسو مینا کوئی د مال سره مینا ډیرا. کلا چردا سندا پکار اذا دکت الارض دکن دکا، کله چې اجړه کولې شي زمګه پجړه کې دوجړه کې دو وجا ربک اور ابشرستا، یا قاره بشي حکم در ربستا، والملائکه ملائک بناشي صفن صفا صف صف، وجیء یوم یذم بجهنم، اور ابو سی شیخ قاره بغړې شي په دورز باندې جهنم. یوم یتذکر الانسان، په دورز باندې پن به حاصلې انسان وانا له ذکر، لیکن کم سے به داغه د پاره پن، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، دی بو یا افسوس زما باندې چې مخکې مې لګلې په خپل ژوند کې د ژوند د پاره د دې آخرت د پاره. فیومئذ لا یعذب عذابه احد، نو په دا ورځ باندې عذاب بنشي ور کولې په شان د عذاب د الله باندې یو تن، ولا یوثق وثاقه احد، نو به تړل کولې شي په شان د تړلو د الله باندې یو تن. یا ایتها النفس المطمئنه، اے هغه نفس چې اطمینان شه ده په قرآن باندې په توحید باندې، ارجع الی ربک راضیه مرضیه، واپس شاه خپل رب ته په داسې حال کې چې ته راضی او الله به ناراضی. فدخلی فی عبادی، نو داخل شه زما په بندگانو کې، ودخلی جنتی، او داخل شه زما جنت ته. الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق